أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. سورة صاد یا سورة داود د دې د شان نزول مبارک خو بیګا تفصیلی خبره شوی و. دې کې د مختلفو واقعات او تذکرہ د انبیاء او واقعات پکې بیانای. د داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام واقعات پکې بیانې. او دې واقعاتو کې دې خبرو ته اشاره دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا خلق ساحر او جادوګر او لیونی وي او یا داغه په نیت باندې شبهه کوي، نو دا څه نوې خبره نه ده. بنی اسرائیل په تاریخ کې د داود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام ډېر لوی مقام دی. داود علیہ السلام ته او سلیمان علیہ السلام ته د دنیا عروجم ملاو او پیغمبرانمو، او د بنی اسرائیل په تاریخ کې ډېر لوی مقام دی. خو دې بنی اسرائیل دې يهودو د دغه داود علیہ السلام او په دغه سلیمان علیہ السلام باندې داسې ناکاره الزامونه لګول دي چې هغه خو لا پتا نه دي لګولي. په داود علیہ السلام باندې د زنا الزام لګول دي د يهوديانو په خپل، به په د قتل الزام لګولې ده. نو اے پیغمبر تا ته لیونه او جادوګر او ساحر وای، نو دا الزامات خدای الزامات نو ډېر کم دي چې کبه په داود علیہ السلام لګولې. سلیمان علیہ السلام باندې دا الزام لګولې ده چې د حکومت خو د جادو په وجبانه بو، دته د جادو یو غته په لاس باندې وو، دا غي په وجبانه د حکومت روانو، او چې غته ته لاړ نو حکومت هم ته لاړ. نو دا قسمه خبرې دی په سلیمان علیہ السلام پورې جوړې کړې دي. نو ته صبر کوا. د سلیمان علیہ السلام او د داود علیہ السلام قوم نږدې خلکو چې د هغوی د وجه نه د هغوی په تاریخ کې ډېر لوی مقام جوړ شوی دی، د کومو شخصیاتو په وجه چې د دې تاریخ نامدار دی او د دې تاریخ یو سنهري باب دی، یو زلنده باب دی. د هغې دی لحاظ نه ساتلی او په هغه پیغمبرانو الزامات لګولي دي. مستاد وجه نه خو لا دې قوم ته بظاهر د دنیا څه فایده نه ده میلاو شوې، او هغه به را روانې میلاویږي به، خو لا فی الحال خو میلاو نه ده چې د چا د لاسه ورته فایده میلاو و، د هغې سره د دې خلکو دا رویه وه. د دې معنا دا ده چې د دې خلکو په رویه باندې پروا مه ساته. د دې خلکو د رویې په وجه باندې دل شکسته کېږه مه. د دې خلکو صفت او تعریف او د دې بد دا د سره هیڅ قیمت نه لري. دا که ستا ټول تعریف وکړي نو د دې څه قیمت نشته، او که دا ټول ستا خلاف شي د دې څه قیمت نشته. بد دا بنیادي خبر ده چې په دې صورت کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته کوي. نور به خپلې واقعې په خپل ځای راځي او پای کې به هلته پته لګي چې د دې کې څه مقاصد دي. د داود علیہ السلام په دې واقعه کې یو مقصد بلم دی، هغه دا ده چې د الله تعالی عدل بیلاګ دی. د الله تعالی عدل او د الله تعالی خدایي بیلاګ ده. ستاسو د مکې د خلکو دا خیال دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په موږ باندې خپل ذاتي لوی جوړول غواړي. نو محمد صلی الله علیه وسلم خپل ذاتي لوی د پاره دا کار نه کوي، د الله تعالی د کبریای او د الله تعالی د لوی او د الله تعالی د خدای د قائمولو لپاره دا خبرې کوي. او د الله تعالی د خدای کې بیا د بنده په حیثیت باندې د محمد صلی الله علیه وسلم دغه مقام دی چې څنګه د نور پیغمبرانو مقام، څنګه چې نور پیغمبران بندگانو که د هغوی نه څه لغزش شوی دی نو الله تعالی د هغې ګرفت کړی دی. نو د دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې خو ستاسو ایمان دی، تاسو خو د ګرفت نه شئ کولی، خو الله تعالی خدای ګوري. نو تاسو دا مه وایئ چې موږ د ده ګرفت نشو کولی نو دی به زموږ د ګرفت نه آزاد دی، موږ به ټول عمر هم د ده خبره اورو. نه، ستاسو د ګرفت نه دی آزاد دی، خو د الله تعالی خدای بنده دی. نو که ده کې څه کمزوري او څه خطایي راځي نو عتاب او لغزش سرزنش ولا الله تعالی به ورکوي. نو دا د دې خبرې
د دې دوه پهلوګان شو. یو پهلو دا شو چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ځان طرف ته خلق نه رابلی، الله تعالی طرف ته خلق رابلی. نو دا خلق دا سوچ نه کوي چې یاره په دې کې د ذاتی مقصد دی، لکه دا خلق چې به وي ان هذا لشیء یراد، دې کې د ذاتی بڑایي مقصد ده. دا چې مونږ ته وایي چې په عربو په عجبو به د حکومت راځي، یا به راځي یا به نه راځي، خو دی خو مونږ ته وایي چې ما پسې شي نو دی خو به غټ سړی شي. نو الله تعالی وایي چې نه، د ده په دې کې دا مقصد نه دی. دی د الله تعالی لویي او کبریایي بیانوي، د الله تعالی لویي او د الله تعالی د کبریایي دپاره دا کار کوي، د خدای د خدایه د قایمولو دپاره دا کار کوي. خو دا خبره چې دی نعوذ بالله د ده نه څه داسې څه غلطي راشي او داسې نو هغه غلطۍ تاسو خو د هغې څه سزا دله نشئ ورکولی او نه په ده باندې څه اعتراض کولی شي، نه تاسو دا حق شته چې تاسو په پیغمبر باندې اعتراض وکړئ او یا د هغه سره څه محاسبه وکړئ، ځکه تاسو په پیغمبر باندې به ایمان لرئ، خو الله تعالی خو ورسره محاسبه کوي. نو دا اعتماد تاسو ساتئ که نه چې الله تعالی څنګه چې د آدم علیه السلام، د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام رب دی، او هغه ډېر لوی پیغمبرانو او هغې هم په ازمایش کې اچولي وو، او چې کله د هغې نه غلطي وشو نو هغې الله تعالی طرف ته رجوع کړې وه. نو داسې چې په دې پیغمبر باندې الله تعالی کوم ازمایشونه کوي، دی هم په هغې کې الله تعالی طرف ته رجوع کوي او الله تعالی به بیا د ده سره هغه معامله کوي چې کومه د نورو انبیاو سره کړې ده، د مغفرت معامله. نو مطلب دا دی چې دا پیغمبر د خدای بندگی غواړي او الله تعالی د ده سره حساب کولی شي، الله تعالی د ته عتاب هم ورکولی شي، الله تعالی د ده نه پوښتنه هم کولی شي. نو تاسو دا اطمینان وساتئ چې دا پیغمبر تاسو سره زیاتی نه کوي. دا بنیادی خبر دي، په دې باندې ځان پوهول غواړي. صاد دا حروف مقطعات نه یو حرف دی، خو خلکو د دې یو ترجمه دا هم کړې ده چې صدقه رسول الله، صدقه رسول الله یا صدق الله یا صدق رسول الله. د الله تعالی دا پیغمبر رښتیا وایي. والقرآن ذی الذکر او قسم مری په قرآن باندې چې دا خاوند د نصیحت دی. دا قرآن په خپلم ذکر دی او دا ذی الذکر هم دی. قرآن تم ذکر ویلې شوی دی، هذا ذکر، او دلته ورته ذی الذکر هم ویلی دی، ذکر والام دی. نو قرآن یو نوم هم ذکر دی، خو په قرآن کې دننه هم ذکر دی. دا قرآن هم د الله تعالی ذکر، نو په دې کې ذکر هم دی د الله تعالی او احکام هم دی پکې او قصص او واقعات هم دی پکې او عبرتونه هم دی پکې او دلایل هم دی پکې او د را روانې زمانې واقعات هم دی پکې. نو دلته بیا په منځ کې جمله پاتې شوه چې پیغمبر هم رښتیا وایي او دا قرآن په دې باندې مې د قسمې چې دا د ذکر خاوند دی. نو څه هغه جواب د قسم څه دی چې دا خلک په غفلت کې دي او مني نه دا پیغمبر مني او نه دا کتاب مني. نو څه کوي؟ نو چې نه مني نو مشکل څه دی؟ وجه څه ده چې نه مني؟ نو وجه دا نه ده چې قرآن مجید کې څه نقصان دی، وجه دا نه ده چې په دې پیغمبر په سیرت کې څه نقصان دی، وجه دا ده چې بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، بلکې هغه کسان چې کافران دي فی عزة، نو هغه پس کې دي، هغه په تکبر کې دي، په لویۍ کې دي، و شقاق او په عداوت او په دشمنۍ کې او په ضد کې دي. دا پیغمبر هم رښتینی پیغمبر دی او دا قرآن هم د نصیحت کتاب دی او د خدای د یادولو دپاره دی. نو په دې کې دا په دې دواړو کې څه مسله نشته، دلته څه وجه نشته دی د نه منلو دپاره، د نه منلو دپاره دلته څه منشا او څه بنیاد نشته. د نه منلو هغه بنیاد چې دی هغه په دې خلکو کې دننه دی. هغه څه شی دی؟ هغه څه دلیل نه دی، هغه څه داسې سوال نه دی چې د هغې جواب نه دی ولاو شوی. دا وجه نه ده چې د دې خلکو سره څه دلیل دی، دا وجه نه ده چې د دې خلکو سره څه ثبوت دی، دا وجه نه ده چې د دې خلکو یو اعتراض و د هغه اعتراض جواب نه دی شوی. نو بیا څه وجه ده چې نه مني؟ وجه دا ده چې فی عزة و شقاق، دا متکبره دي، دا مغروره دي، ځان ته غاوره دي. دی وایي چې مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم خبره څنګه ومنو؟ دا خو یتیم دی، دا خو غریب دی، دا خو کمزوری دی، د خو ورور نشته، د خو ډله ټپله نشته، مونږ ډېر لوی لوی سرداران یو، زمونږ ډېر لوی نوم دی په دنیا کې، هغه د یمنه پورې او د شامه پورې هم خلک پیژني. خلکو به وایي چې عمرو بن هشام چې دا بنو مخزوم قبیلې نه و، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سکه ماما دی که نه، د ابو جهل او دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا ماما خوریی دي، دا دواړه د بنو مخزوم قبیلې دي. نو دا حضرت عمر خو عمر بن خطاب نوم دی که نه، او د دې ابو جهل عمرو بن هشام نوم دی، عمر.
دا واو چې وسره لیکل کېږي دا به عمر وایي، عمرو ابن هشام. نو حدیث کې چې راځي الله تعالی خپل دین په یو د عمرینو باندې مضبوط کړ، نو هغه عمرین یو عمر دی او بل عمر دی، نو دواړه چې تسنیه کې نو عمرین ته نه جوړي. نو خلکو به وایي چې دا ابو سفیان د بنو امیه ډېر لوی سردار دی، دا ابو لهب چې دی ابو جهل دا د دې بنو مخزوم ډېر لوی سردار دی، دا ابو لهب چې دی دا د بنو هاشم ډېر لوی سردار. نو دا په مکه کې دا درې غټ غټ سردارانو د مختلفو قبیلو چې بنو امیه کې پیدا کولې، نو بیا ابو سفیان پکارو، چې بنو مخزوم کې پیدا کولې، نو عمرو ابن هشام پکارو، ابو جهل پکارو، او چې په بنو هاشم کې خامخا ویل نو بیا خدای ابو لهب خو. نو دا دی نو قرآن ته بیا وروسته وایي چې ښه نو دا د خدای ستا په اختیار کې ده، دا د الله تعالی رحمتونه به ته تقسیمې او تر دې کائناتو د حکمتونو نه خبرې چې ته څوک پیغمبر کې نو هغه پیغمبر کېږي. نو دا وجبه فی عزت، دا پس کې دي په تکبر کې دي ځان د دې قرآن نه او د پیغمبر نه اوچت ګڼي، وایي چې د خپل ځان نه د ورکوټې سړي به موږ څنګه تابعداري کوو، دا زموږ ډېر ورکوټه دی او زموږ ډېر کم دی. وشقاق او په ضد کې دي. اصل خبره دار دی یو ځل ویل دي چې نیمن، یو ځل ویل دي چې نیمن، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. دې تخپل پښتو راټینګه کړی ده چې یو ځل مې ویل چې نه بس هغه نه به اوس پر اوس هر څه کېږي او بس ما نه ویلي دي نو بس زه خو ژبه نشم خپله خرابولی. نو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، چې یو ځل مې ویل چې دروغجن دی نو اوس ورته رښتیا نشم ویلی، اوس خو به په خپله خبره ولاړې. نو دا ضد پکې، نو دا دوه بنیادونه دي. نو ته دې ته ګوره دا دې دپاره ځکه وایي چې دې لاندې وایي چې دې ته دې خو هسې غرق دي، دا ابو لهب دی او دا خو هسې غرق دي، دې خو نه مني. خو لاندې خلکو ته وایي چې که ستاسو دا خیال زمونږ دا مشران او سرداران چې نه مني نو څه وجه به وي، نو الله تعالی به ته وجه نوره نشته، خو دغه تکبر او ضد دی. نو ته بیا ولې خامخا په ده پسې ورپسې، نو دی خو متکبره دی، دی خو ضدي دی، د سره خو ثبوت او دلیل نشته، نو ته ولې ځان غرق کوې چې په ده پسې ورپسې کېږي. خو ته ومنه دا پیغمبر علیه السلام کړه، دا هغه مقاصد دي. او دا خبره پکې بیا وروسته به تا ته په دې صورت په دې آخر کې راشي چې دې کې به بیا د ابلیس هغه واقعه چې الله تعالی ورته سجده وکړه او د سجده ونه کړه، نو هغه ولې ونه کړه؟ ځکه چې په دغه ابلیس کې هم ضد و، په دې ابلیس کې هم تکبر و، نو دا د ابلیس په لاره روان دي. دې معنا دا د پیغمبر لار دې پرېښوده نو سوال نه پیدا کېږي چې ته به د ابلیس د لارې نه بد شي، چې د قرآن لار دې پرېښوده نو سوال نه پیدا کېږي چې ته د ابلیس د لارې نه بد شي. خامخا به بیا د ابلیس په لار روان یې، دا نشي کېدی چې ته د قرآن او د پیغمبر لار پرېږدې او د ابلیس د لارې نه ته څه شي د هغه نه هم ته بد شي. څنګه چې قرآن بل ځای کې وایي ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. توحید دې پرېښودو، د ایمان عقیده دې پرېښوده، نو د دې داسې مثال دی لکه ته د اسمان نه راپرېوتې، نو د اسمان نه راپرېوځې نو فتخطفه الطیر، نو لاندې به د مرغۍ به ټوټې ټوټې کړي، تڼ وڼ به دې کړي، او تهوی به الریح فی مکان صحیح، او یا به د هوا شیلې راولي او چې د لرې کندې ته به دې ور واچوي، مردارې به دې وخوري. نو مطلب یې دا دی چې بیا به د شیطانانو په لاس کې ورځي، توحید چې پرېږدي نو د شیطانانو په لاس کې به ورځي. نو ځکه بیا په دې آخر کې بیا د ابلیس هغه واقعه پکې بیا ذکر کوي چې د طبیعه را تازه شي چې د دې خلکو بنیاد چې دی هغه د تکبر او د ضد دا همداسې دی لکه دا چې نو اولاد ځان ته د آدم علیه السلام وایي او دی پکې لا ځان ته بیا د ابراهیم علیه السلام اولاد وایي او روان د ابلیس او د شیطان په لار دی. نو د نورو خلکو ته وایي تاسو ولې د شیطان په لار راځئ، دا هغه د دې آیتونو هغه بنیاد. بل الذین کفروا، دا خلک چې نه مني نو څه وجه نه ده چې څه منشا او څه وجه ده چې ګینې دلته څه خطایي ده یا څه سوال دی د هغې جواب نه دی شوی یا څه مسله حل طلب ده دی چا مطمئن کړي نه دي. نه، الذین کفروا کسان چې کافران دي فی عزت، دا په تکبر کې دي، په نشه کې دي، په لویه کې دي، ځان ورته لوی ښکاري وایي چې موږ ډېر معزز خلک. وشقاق او په ضد کې دي، شقاق شق شلولو ته ویلی کېږي، خبر یو شی معنی تعلق ختموي، تا سره تعلق څه شی جوړ دی یو بل سره نو هغه راوالي ویشلی وي د ما ستا په منځ کې څه تعلق ورته سره شته نه، نو مخالف هم شته ضد. نو چې بیا داسې کارونه کوم خلک کوي نو د هغې انجام بیا صحیح. نو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، ډېر هلاک کړي دي مخکې مونږه
د دوی نه مخکې من قرن پیړۍ او نسلونه فنادو نو بیا یې چغې ډېرې ووالې ولا تحین مناص خو دغه وخت بیا د خلاصي نه و لاته په معنا د لیسه دا لاته په لیسه کې لغت دی بس صفا خبره ده ولا تحین مناص او نو دغه وخت د خلاصي یا وخت د تیښتې دا وی لیسه او لاته نو دا لیسه دا د حجاز لغت دی او دا لاته چې دی دا د اهل یمن لغت دی نو یمن والا هم عرب دي که نه یمن والا خو عرب عاربه دي دا دی خوا حجاز والا عرب مستعربه دي او هغه عرب عاربه دي عرب عاربه عرب قح چې ورته وایي ولا تحین مناص او نو دا وخت د خلاصي یا نو دا وخت د تیښتې بیا ډېر تښتېدل راخط تښتېدل او بیا د خلاصېدو دپاره ډېرې زیاتې لاس خپې او هلې ځلې والې او چغې والې خو بیا د خلاصي وخت نه و نو د دې به هم داسې وخت به راشي چې بیا د خلاصي وخت نه چغې به بیا ډېرې ووایي خو بیا د خلاصي وخت نه وي نو اوس نن ولې دعا نن ولې هغه نه کوي دا اتباع نه کوي او نن ولې توبه نه وباسي واجبوا ان جاءهم منذر منهم او دی تعجب کوي چې راشدی ته یو يرونکې د دوی نه دا د دې تعجب دی دا الله تعالی مبارک دا تعجب کوي چې اجعل الالهه اله واحده دا دومره خدایان چې دینو دا ټول د دنیا کارونه دي دا یو خدای به دا کارونه څنګه کوي یو سړی خو دې ته نشي رسېدی نو سړی په کور کې وړو وړو کارونه ته نشي رسېدی نو یو خدای به دا دونه کارونه څنګه وکړي دا خو متضاد کارونه دي نو په خدای دا اعتراض په پیغمبر دا اعتراض و چې یو بنده څنګه پیغمبر کېدی شي اسه دې خبره ته غور کوئ سوچ کوئ دې خبره بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم چې د دوی نه یو سړی راشي او هغه دې ویری تقریبا زمون په بر صغیر کې هم دنه او په د یونان د فلسفو تحت او بیا د دې چې کوم ایرانیان د مجوسیان یو دي چې دا کوم فکری غونډې فلسفې به د عمل نه بالکل طرف ته وو سوچونه به زغلول په یاد به غشي زغلول په هوا کې به جازونه الوزول نو دوی د فلسفو په نتیجه کې داسې یو سوچ په دې علاقه کې جوړ کړی دی په ټول بر صغیر کې او په مغربي طرفونو کې ردی بیا د ډېر خواوشا خلک متاثر دي دا مصر د هغې نه متاثر دی شام د هغې نه متاثر دی دا ترک دا غینه متاثر دا ټول زمون بر صغیر دا غینه متاثر دی هغه دا چې دا پیغمبر چې دی کنه دا پیغمبر به حیثیت انسان منلو ته خلق نه دي تیار د پیغمبر به حیثیت بشر منلو ته څوک تیار نه دي دا انسان دی او الله تعالی به دا فضل کړی دا پیغمبر دی څنګه چې قرآن بار بار وایي انما انا بشر مثلکم یوحى الی زه خو انسان یم خو الله تعالی په انسانانو کې یو پیغمبر یو کس غوره کو او فضل په خپلو کو هغه د دې خبرې جوګه کو اهل کو لایق کو قابل کو چې هغه د الله تعالی وحی هغه زده کی هغه برداشت کی او دا غي مطابق بیا هغه ژوندم تیر کی او خلکو د پاره نمونه مشي دا خبره د خلکو د ډیره لوی خبره ښکارې ده چې دا څنګه انسان د څنګه کېدی شي نور کوشش دا کو چې د دې بشر سره سده خبره متعلق شي چې دا خبره په د پورې اون خلی چې د ما فوق الفطرت انسان ثابت کی چې دا غره عام انسان نو دا انسان بتاته انسان څخه ښکارېدو خدا انسانانو نس بالا بل مخلوق دا بل مخلوق تاسو هغه د مولانا عبدالشکور صاحب خبره باوریدلی او علامه اقبال چې کوم واته خطبه دي داغه د خطبو هغه یو کتاب دی پای کې یو خطبه کې هغه دا خبره لیکلې ده چې مولانا عبدالشکور څوک دی په هغه زمانہ کې ممکنه ده چې دا سیرت باندې چې کتاب سیرت خلفای راشدین چې لیکلې هم دی به یا بل عبدالشکور صاحب والله اعلم نو هغه دا ویلي دي چې زه حیران ما چې د محمد صلی الله علیه وسلم ته چې د بر اسمانونو ته وخته سدرۃ المنتهى پورې لاړ الله تعالی سره خبرې وکړي جنت ولید نو بیا پر دنیا کې څه کول چې واپس راته خپل ته بناس وې کنه چې سړی ته ورشي نو بیا دلته کده د دنیا له سره راځي کده د دنیا له سره راځي دا هغه خبره نو علامه اقبال ورته ویل دي چې مده خو دغه خو چل کنه چې د صوفي او د پیغمبر په منځ کې دغه فرق دی چې صوفي وایي چې زه بد شم نو په خلکو تندر لګوم څه به کوم خو دې بزو خاصم را ورسېدم نو زه را ورسېدم نو بس خلک د خپل کار کوي او پیغمبر وایي چې نه دومره لاړم برا خو د دې به وجود مخکته زما چې هغه خلک هم دلته ځان سره راولم پیغمبر خدا کا د دې خلکو په دماغ کې بد دا یو خبره ناشته ده
نو هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېرې خبرې بیا نتی کی ډېرې خبرې نتی کی دا مظهر چې وایي که نه دا خلک چې دا مظهر وایي دا په دې شاعران دا مظهر دا لفظ د خلکو څنګه جوړ کړی بس پر یو لفظ خبره کوو نور خو دلته دننه ډېرې بحثونه دي نو هغه ټول بحثونه نشو کولی خو تا ته صرف دا اشارات در کوم چې ته په دې خبرو ځان پوهوه په دې انداز به بیا مطالعه هم کوې او په دې انداز به بیا سوچ هم کوې دا چې وایي د دې دغه په باره کې که نه دا شیخ عبدالقادر جیلانی په باره کې وایي که د داتا په باره کې وایي چا په باره کې وایي چې گنج څنګه فیض عالم مظهر نور خدا گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نوری خدا ناقصان را پیر کامل کاملا را رهنما دا دغه په باندې لیکل دی په ملتان په بهاءالدین زکریا باندې لیکل دی او څوک دلته په د باندې چسپانای نو گنج بخش داتا گنج بخش خزانه بخون کې گنج بخش او فیض عالم ټول عالم ته فیض او برکتونه او خیرونه رسون کې او مظهر نور خدا د الله تعالی د نور یو مظهر دی نو دا د پیغمبر ته د اولیاء ته مظهر نور خدا چې الله تعالی خپل نور د دې په وجه باندې ښکارا کو چې دا قسم لاحقې دي او ناقصان را پیری کامل او کاملان را رهنما وای ته پیغمبر نه بغیر خو بل څوک کامل نه نو تا د څنګه پیری کامل وې پیری کامل خو یو پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او کاملان را رهنما چې نور کاملان دي نو دا غیم دی رهنما دی نو تا خو د پیغمبر نه ولا اوچته مرتبه ورکړه مظهر نور خدا زمونږ پر یونیورسيټي کې یو استاد وایي په خبره باندې الله دی وبخي نو زه حیران یم چې د خلک قرآن ولې نه ګوري پروفیسر هم شوي ډاکټر هم شوي پوهېږي په خبره باندې او بیا په کلونو دی په یونیورسيټي کې دینیات او اسلامیات هم ولول خو قرآن نه خبر نه شو چې قرآن نو هغه مونږ ته به خبرې کولې خیر مونږ ته به یو نحوي یو کتاب هغه به راته ویل مونږ خو به بس فارمیلټي پوره کوله نو څه به هم کولی چې نه م ویلی نو څه به هم کول هر څه چې چا وی نو ځکه چې ډګري م اخېسته نو څه به هم کړي نو هغه یو شعر به وي ما به ورته وایي چې دا خبرې خو زمونږ په عقل کې خو دا خبرې نه راځي دا ته د کوم ځای نه وی نو هغه به وي چې الله تعالی په باره کې به وي پوه شئ په خبره باندې چې ظهور تو زمن استو وجود من ازتو ظهور تو زمن استو وجود من ازتو فلست تظهر لولاي لم اكن لولاك تاسو په خبره پوهیږئ ظهور تو زمن است خدای ته خو چا نه پیژندې تا چاته خو پته نه وه خو چې زه ومه نو ستا پته ولګېده چې خدای شته خدای د کائناتو خالق دی او دا یې پیدا کړي او دا یې پیدا کړي دي نو ظهور تو زمن است ستا اظهار زما د وجه نه دی نو زه ستا ګویا کې مظهر یم مظهر نوري خدا ځان ته خدا وایي که نه زم مظهر نوري خدا یم او وجود من ازتو دا خبره ټیک ده چې زه به زما وجود ستا د وجه نه دی تا زه پیدا کړی یم نو زه ځکه پیدا یم نو نتیجه څه شوه نو نتیجه دا شوه چې فلست تظهر لولایا ته به اډو ښکاره نه وی که زه نه وی او لم اکن لولاک او زه به اډوبې نه که ته نه وی نو دا څه هوا په ډانګونو باندې وی را وی څه وی په هوا د پیریانو ژبه لګیا ده څه شی وی قرآن ولې نه وی چې صفا خبره کوه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی عبده و رسوله بنده دی او پیغمبر دی بشر دی خو وحی پې راځي پوهېږې په خبره او دا د بشر دپاره ډېر لوی د عزت او د احترام خبره ده د انسانانو دپاره دا ډېره لویه د احترام او د قدر خبره ده چې الله تعالی په دې کې پیغمبران پیدا کړي په دې کې داسې خلک را پیدا کړي چې هغې خواله جبریل راځي په دې کې داسې خلک را پیدا کړه چې هغه په دنیا په مخلوقاتو کې د الله تعالی د ټولو نه خوښ خلک دی د ټولو نه غوره خلک دی الله تعالی ورته خپل خلیفه ویلی دي نو بس دا خبره کافي ده که نه نو ته پکې دا نورې خبرې سره لګی چې څو پورې د ورته مظهر خدا نه ویلي څو پورې د پکې د حلول عقیده نه راوستي دا د حلول خبرې خو بیا د دې نه را پیدا شوې که نه دا د اوتار خبره چې بیا خبره ورزیاتېږي که نه خو څه کوي چې بیا خبره وضاحت نه کوي نو بیا هم نه کېږي دا د اوتار خبره چې کوي اوتار
چې دا د هندوانو په نسبت باندې د اوتار څه مطلب دی. نو اوتار خو زمونږ د خیال دی چې دی اوتار پیغمبر ته وایي، حالانکه اوتار د هغې مطلب هم دا دی چې الله تعالی هغې ته داسې یو مقام ورکړی دی چې الله تعالی د دوی په دې شکل کې راښکاره شوی دی، نو هغې ورته اوتار وایي. کل کی اوتار او بل اوتار او بل اوتار، نو هغوی د پیغمبر دا لفظ نه استعمالوي. د پیغمبر دا لفظ استعمالول نعوذ بالله هغوی ته د پیغمبر په باره کې د شان کمول ښکاري چې مونږ دا ووایو چې دا د الله تعالی بنده دی، بشر دی، انسان دی، پیغمبر دی. دا د هغوی ته د مقام نه ښکته خبره ښکاري. نو ورته اوتار لفظ وایي. د اوتار معنا دا ده چې نعوذ بالله الله تعالی د ده په شکل کې ظهور کړی دی. د مظهر مطلب همدا شو که نه؟ په نور الفاظ د مظهر نور څه مطلب شو چې زه د الله دغه د قدرت مظهر یم، نو څه مطلب شو؟ خو دا مطلب شو چې بیا ته چا ذل الله جوړ کو، چا ته څه جوړ کو، چا ته څه جوړ کو. خبره باندې تاسو پوه شئ. نو دا د اوتاریت دا تصور، دا د مظهریت دا تصور، دا د حلول دا تصور چې بیا د دې نه خبره بیا اوچته راشي، نو بیا د الله تعالی سره خبر، نو بیا د الله تعالی او د عام بندگانو په منځ کې خبره راشي، نو بیا پکې د وحدت الوجود خبرې راشي. نو دا فلسفې چې دي دا د جنګې را جنګې، نو د دې په ځای باندې صفا خبره ولې نه کوي چې بیا خدای خالق دی او دا مخلوق دی او دا پیغمبر دی او دا منذر دی. نو ته په دې باندې اکتفا ولې نه کوې چې پیغمبر دی او ته ویرولې ستا د یرولو دپاره الله تعالی به حیثیت پیغمبر راولېږو، بس دغې خبرې باندې اکتفا وکړه که نه. اخوا د مظهریت او د اوتاریت او د حلولو او د دې قسمه خبرو نه بیا څه جوړی ته؟ هغه فلسفو کې د هغه اصل خبره چې دی هغه پټی. نو ځکه قرآن وایي چې بل عجیبو د خلق دا د خلق باندې بده لګي دا خبره، تعجب کوي. ښه څه د پیغمبر ته بس انسان وایو، پیغمبر ته بشر وایو بس؟ نه خو بشر دی که نه؟ بشر دی، بشر انسان ته وایي. انسان دی، پلار معلوم دی، نکې معلوم دی، کلی معلوم دی، پیدایش معلوم دی، وفات معلوم دی، بچی معلوم دی، بیبیانې معلومې دي، کور معلوم دی. نو بشر ته نور څه ته وایي؟ خو دا چې د خلکو په شان دی بشر دی، نو نه، یوحا الیه، داسې بشر دی چې الله تعالی د پیغمبر کېدو نه مخکې هغه له دومره کمالات ورکړي چې که پیغمبر نه وی نه پکار چې ټولې دنیا ورته ویلی ته زموږ لیډر یې. پکار ده چې جګت ګروپ هغه وخت کې هم وی چې د ټولې دنیا لیډر په هغه وخت کې هم وی چې کوم وخت کې دا دی پیغمبر شوی. نو دومره اهلیت او دومره مقام ول الله تعالی ورکړی د پیغمبرانو بغیر هم. خو دا مقام د دې باوجود چې دا مقام یې ورکړی دی خو بیا هم بنده او بیا پې لا الټه پیغمبر هم کو، نو بیا د هغې مقام ډېر هم زیات شو. نو بیا د خلکو دپاره واجب الاتباع هم کو چې خلکو ته وی چې اوس به د خبره منې په ایمان راوړی، ایمان پرې راوړه. ایمان راوړه معنا دا ده چې بس د سره به اختلاف نه کوئ. ایمان راوړل معنا دا ده چې د سره به د نه به تپوس نه کوئ چې دا کار دې ولې وکړو. زه به دې تپوس کوم الله تعالی وایي، خو ته دې تپوس نه شي کولی. الله تعالی هم واجب الاطاعت دی او پیغمبر هم واجب الاطاعت دی. نو فرق څه شو؟ فرق دا شو چې د الله تعالی نه خو هېڅوک تپوس نه شي کولی، پیغمبر هم ته تپوس نه شي کولی چې دا کار دې ولې وکړو، او د پیغمبر نه مونږ تپوس نشو کولی ځکه زمونږ دپاره واجب الاطاعت دی. خو الله تعالی دپاره خو بنده دی، نو الله تعالی دې تپوس کولی شي. عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تعالی دې ته معافي کړې ده خو دې خلکو له دې اجازت ولې ورکړو؟ نو د دې مطلب بنیادي دی. یا رستو چې راځي سورة التحریم کې چې یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، ته ولې حرامې هغه شی چې الله تعالی حلال کړی دی؟ نو دا تپوس ته موږ نشو کولی، خدا تپوس ته الله تعالی کوي. دا د توحید مسله ده په حقیقت کې چې واجب الاطاعت دواړه دي. الله تعالی هم واجب الاطاعت دی او پیغمبر هم واجب الاطاعت دی. خو د دواړو په منځ کې بیا هم فرق شته. زمونږ دپاره خو دواړه واجب الاطاعت دي، الله او رسول. مونږ ته خو پیغمبر الله تعالی ویلي چې پیغمبر واجب الاطاعت دی، نو د الله تعالی د وجې نه مونږ منو چې کله نه پیغمبر کړو زمونږ دپاره واجب الاطاعت شو. نو بیا فرق څه شو د دواړو په منځ کې؟ فرق خو پکار دی چې یو خدای دی او بل بنده دی او دواړه واجب الاطاعت دي. نو څنګه فرق به یې که به نه وي؟ نو بیا څه فرق دی؟ عملا څه فرق دی؟ عملا دا فرق دی چې مونږ ته تپوس نشو کولی او الله تعالی دې تپوس کوي، او د الله تعالی نه هېڅوک تپوس نشي کولی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله تعالی نه هېڅوک تپوس نشي کولی او پیغمبر نه الله تعالی تپوس کوي او بني آدم یې نشي کولی، او بني آدم به یو بل نه تپوسونه کوي. د پیغمبر نه لاندې څومره خلک دي، نو که ابوبکر دی، که عمر دی، که عثمان دی، که امام ابو حنیفه دی، که امام ابن تیمیه دی، که مولانا مودودي دی، نو خلکو ته حق دی چې هغه د هغه سره اختلاف وکړي او د هغه نه تپوس وکړي چې بهید الله او د الله د رسول خبره خو داسې ده، ته دا خبره څنګه کوې؟
دغه خبره خلکو دا صحابه کرامو هم ته پوښتنه دی او د هر چا ته پوښتنه خدا ته د پیغمبر نه نشي ته پوښتنه ځان د پویولو لپاره خبره کولای شي ځان د پویولو لپاره خو اعتراض نشي کولای ځان پویولو لپاره خو صحابه ته پوښتنه کړې دي نو دا منذر بل عجبو په دې خبره ورسېږي تاسو بل عجبو بلکې دا خلق تعجب کوي ان جاءهم منذر منهم چراشدی ته يرون کې د دوی نه بس يرون کې او بشري او انساني او پیغمبري نه اوتاري او نه ذلی او نه سي نه مظهر خدای نه مظهر نور خدای او نه حلولي او نه د خدای سره په خدای کې شریکی بس منذر منهم پیغمبري او يرون کې وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وای کافران چې دا پیغمبر خو جادوګر دی او ډېر غټ دروغجن دی جادوګر دی نو خبرې داسې دي چې بس نو په خلکو داسې اثر کوي چې بیا خلک وړی نو بیا نه کلي ته ګوري نه وطن ته ګوري نه سر ته ګوري نه بچي ته ګوري نه د دنیا سود او زیان ته ګوري خو بس سر ورکوي نو بم بزان پورې تړي او الوځي دا کم قسم نو دا وسم جادوګر دی نو او جادوګران پلارو د زوی په منځ کې او د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راولي دیم دا چل کوي نو ګوره ورته پلار یو سوی او زوی بل سوی زوی د پلار نه بیزاره او پلار د زوی نه بیزاره او د دواړو په منځ کې جدایي د رور او د رور په منځ کې جدایي راوستې ده نو دا کار کړی نو نه دا به څه بل څه نه کذاب نعوذ بالله دروغ وایي په خدای دروغ وایي زه پیغمبر کړی یم په خدای دروغ وایي چې دا کتاب یې په ما رالیږلی دی نو دا د ظالمانو وینو او بیا دام وی او یوازې پیغمبر ته دا نه وی الله تعالی وسدا وی چې یوازې د پیغمبر ته تا نه وی یوازې ما ته وی دا داسې ظالمان دي بیا وی اجعل الالهه الها واحدا آیا د وګرځول ټول خدایان یو خدایان دا ټول خدایان هیڅ نشو په دې ټولو کائناتو کې اسمان هم راخه جوړ کړی او ځمکې هم جوړه کړې او نور هم راخېږي او ستوري هم دي او یخنین ده او ګرمي هم ده او تور هم دي او سپین هم دي او مرګ هم دی او ژوند هم دی دا ټول یو کار پخوانه خدا طریقې داسې نه وي پخوانه خو به خلک نه کوله یو بابا لتله زامنو له به بل بابا لتله هلته به زانګو هغه زانګو به یې زنګوله مونږ ته په خپل کلي کې یاد ده زانګو به یې زنګوله وی چې زوی راله راکړي پوهېږې په خبره باندې او د سترګو دپاره بل بابا او چې سترګې دې خوږېږي نو هغې دپاره به شاخیل بابا لري ویګه په خبره باندې او که زوی غواړي نو اخون بابا لبځي او که بل څه غواړي نو بیا به شاخیل بابا لب دغه اپیجی بابا لدی اپیجی بابا نو دا باباګان مختلف څنګه زمون خلکو تقسیم کړي نو دا شی هغه هم تقسیم کړي الته پر بیت الله کې د ځان له باباګان ځان له بوتانو ځان له بیا من جوران نو کوم یو کار د پاره زین الته به ورشي من جوله یاره جی سپاله روم ته زما شام ته زما نو لاړ شم که لاړ نشم هغه من جور له ورشه هلته کې نو هلته به ورشي نو هغه به په جولې کې دغه ور واچول چې لاړ شم که لاړ نشم نو بیا به چې راویسته وی لاړ شه خادم شکرانه راکړه نو بس لاړ شه بس دا اجازه تو شو اجعل الالهه الها واحدا آیا د جوړ کړ د ډیرو خدایانو نه یو خدای وې دا ډیر خدایان دا نشته دا اسم دی ان هذا لشيء عجاب بشک دا یو خبر د ډیره زیاته تعجب عجاب دا مبالغه ده په عجیب کې یو عجیب دی یو عجاب دی عجیب هم دی ته وایي چې سړی ورته حیرانېږي خو عجاب یا دی ته وایي چې بالکل ورته لقدق شي ورته اریان دریان شي ورته چې دا لا څنګه ځینو خلکو دا ویلي چې دا عجاب لفظ په عربۍ کې دا د پیغمبر د ځانه د عربي جوړه کړې دا لفظ خو چېرته په عربۍ کې نشته خبره باندې پوه شوې نو نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی په دې کې دا خبره مجلس ته راورسېده چې خلک وایي چې دا عجاب لفظ چې دی دا په عربۍ ژبه کې نشته او دا د قرآن کې داسې لفظ راغلی دا په عربۍ کې نشته نو یو بابا راغی سپین ږیری سړی نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ووی چې کېناست نبي علیه السلام به پاسه نو پاسېده بیا ورته وی کېنه نو بیا کېناست یو ساعت پسې ورته بیا وی پاسه نو هغه ورته وی چې ته ما څنګه پاسې او کېنې مې انا شیخ کبار وهذا شیء عجاب نبی علیہ السلام به بدې د پاره مې راته وی انا شیخ کبار
نو خلکو دا وی چې دا کبار لفظ مغه خو نږدې خلکو نه اوریدل کبار او عجاب یو وزن دی انا شیخ کبار زه خو غټ بوډا مشر سړی ما وهذا شیء عجاب او دا عجیبه غونډه خبره ده چې مشر سړی ته وی کینه او پاسه نو مطلب دا نبی له سلام یې هم دغه د پاره مې ته وی کنه چې دا ټکی وي دې خلکو ته پته ولګي دا په عربی کې شته کې نشته نو بیا خلکو چپ شو چې لکه دا په عربی کې دا د دیهاتو نه سړی راغلی د باندې نه او هغه دا ټکی دا دی وی ان هذا لشيء عجاب بشک دا یو خبره د ډیره زیات ناشنا د خدای په باره کې دا خبرې کوي چې دا یو دی او دا نور چې دی دا اسم نه دی نو دا چې په خوانه د خلکو به دا وي او د مشرانو به دا خبرې کولې دا ټولې غلطې کولې بس هغه نه پوهېده وانطلق الملأ منهم او روان شو سرداران د دوی نه د مکې والو سرداران 15 کسه سرداران راغلي ملأ تا ته ما وې ملأ همیشه د پاره د پیغمبر په دعوت باندې رد عمل ښکارا کړی دی ځکه ملأ ته ډېر تکلیف وو ځکه د اختیاراتو مسله وه د اختیاراتو مسله پکې نه وی نو ملا ته ولې تکلیف وو ملا ته هم پکې کله کله تکلیف وي که نه ملا ته هم وي او کله کله پکې ملا ته هم وي ځینې ملا ته پکې هم تکلیف وي وانطلق الملأ منهم او روان شو سرداران د دې مشرکانو د دې خلکو د دې مکې والو او یو بل ته وی انم شو زه بس دا مجلس خور کې زه واصبروا علی الہتکم او ټینګ شه په عبادت د خپل خدایانو بدا په خوانه چې د کمی قبیله کم خدایونو هغه دا ټینګ کې اسنه چې ونه خوېږي دا پرې نه دی چرته کې دا د پلان نیکه طریقه پرې نه دی انم شو چې زه د دې مجلس نه پاسه او واصبروا علی الہتکم او ټینګ پاتې شه په عبادت د خپل بوتانو خدایانو ان هذا لشيء يراد نو دا محمد صلی الله علیه وسلم چې ته وی زما خبره ومنه نو دا خبره نه وای د پکې خپل مطلب دی ان هذا دا محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ ستاره بلی نو دا شی چې دی چې موږ ته وی زما خبره ومنه لا اله الا الله وای نو لشيء دا یو خبره ده يراد چې زموږ نه داغه مطالبه کیږي د کسه د ذاتی مطلب دی دا موږ نه ذاتی مقاصد پورا کول غواړي مونږ باندې خپل لیډري جوړول غواړي مونږ باندې ځان لیډر کول غواړي ما سمعنا بهذا في الملة الاخره مونږ دی ورې دا خبرې په غرستنی دین کې په غرستنی دین کې یعنی چې کوم مونږ ته نږدې دا اوسه پورې زموږ د دین کوم را روان دی نورستنی دین مطلب دا دی چې زموږ د مشرانو سره چې کوم دینو نو زموږ هغه مخ کې خلکو نه رستنی دینو نو هغه مشرانو خدا خبره مونږ نه دی اوریدلی او چا به نه د ملت الاخره نه مراد مونږ عیسایانو خو علم تلی و خلک ته چې ویسه پیغمبر مونږ د عیسی علی السلام هم پیغمبرو او د عیسی علی السلام چې کوم قوم دی خدا خبره نه کوي هغه هم وایي چې خدای یو نه دی هغه هم وایي درې دي دا خو چل دی که نه چې کله یو مذهبي خلک په غلطه لار روان شي نو بیا د نورو خلکو دپاره هغه سند وګرځي وایي هغه مذهبي خلک سړی چې دی هغه چې دا کار کوي نو ځینو خلکو دا ویلي دي چې فی الملت الاخره نه مراد ملت عیسوي مراد دی نو دوی خو بتله شام ته نو شام کې و عیسایانو نو وایي هلته چې کوم زمونږ چې کوم مشران دي هغوی به هم دا خبرې نه کولې هغوی خو هم دغه لات او منات او هبل او ود او دا عزا او دا به د دې بندګي کوله خو که ته مونږ دا نه یارېده مونږ دا غلط دي نو هغه چې کوم ملت نوم اخیستی او د آسماني وحی او د آسماني پیغمبر تذکره کوي او د آسماني کتاب ذکر کوي هغه عیسایان چې په شام کې ډیر زیات موجود دي نو هغه خو مداري وایي چې هغه وایي چې خدای یو نه دی هغه وایي چې درې دي هم ثالث ثلاثه وایي هم وایي خدایان درې دي وایي عیسی علیه السلام هم خدای دی او مور هم خدای دی او خدای هم خدای دی ثالث ثلاثه اب ابن او روح القدس کله وایي جبرئیل دی او خدای دی او عیسی علیه السلام دی کله وایي مور دی او عیسی علیه السلام دی او خدای دی نو هغه هم وایي چې خدایان درې دي نو ته د چاره طرف نه دا وایې دا د کوم ځای نه دا خبره کوي خوا وشا کې دا ټول خلک خدا خبرې کوي ما سمعنا بهذا نه دی اورېدلې موږ دا خبرې فی الملت الاخره په غوره دین کې د عیسی علیه السلام په دین کې یا د مکې او د قریشو په دین کې ان هذا الا اختلاق نه دا د توحید خبره مگر د ځانه جوړه شوې ده اختلاق خلق د نشنه جوړول نو اختلاق د ځانه جوړول د ځانه جوړه شوې خبره ده اختراع ده ځانه د خبره تا د ځانه د خبره جوړه کړ نعوذ بالله انزل علیه الذکر من بیننا بل اعتراض کوي ګورئ د قران مجید دا یو خبره ذهن کې کېنوي دی باندې ډېر زیات سوچ پکار دی
په دنیا کې د څومره مذاهب دي خبره باندې پوه شو یو مذهب کتاب په دنیا کې داسې نشته چې په هغې کې د اسلام خبره هم کړي او د خپل مذهب خبره هم پکې کړي او د اسلام هم درسته ترجمانی کړي او د خپل مذهب هم درسته ترجمانی کړي داسې کتاب په دنیا کې د قرآن نه بغیر بل نشته قرآن مجید چې دی هغه د توحید بیان خو کړی ځکه دی چې د هغه د توحید دپاره دی خو د شرک چې کوم بیان یې کړی دی چې هغه مشرکین څه وایي د خدای په باره کې څه وایي د پیغمبر په باره کې څه وایي د آخرت په باره کې څه وایي نو د هغې موقف هم بلا کم وقاصد بالکل ټیک ټاک بیان کړی چې د دې خلکو دا رایه ده لکه دلته اوس ګورې د دې ټولو خلکو تذکر د هغه ځای نه د دې ځای پورې ټولو د هغې خلکو اعتراضات را روان دي که نه نو داسې کتاب په دنیا کې چېرته بل شته چې هغه خپل موقف هم تا ته بیان کړي او دغه خپل مد مقابل او دغه خپل خصم او دغه فریق چې د مقابل فریق دی دغه موقف هم په داسې درسته طریقه ته بیان کی چې هغه په دا اعتراض کم از کم ونه کی چې زما موقف غلط بیان کړي تاسو دا ویلی شئ چې قرآن مجید باندې ابو لهب ابو جهل عتبه شیبه امیه دی دا اعتراض کړی دی چې دا مونږ چې کومه خبره کړې وه نو قرآن خبره هغه څه نه ده ذکر کړې دا یې مونږ ته غلطه ذکر کړې یو عدی ابن حاتم یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی د خدای پیغمبره دا زمونږ د عیسایانو په باره کې چې کوم موقف قرآن مونږ ته بیان کړی دا موقف زما په نظ نه و داسې څه چې قرآن مونږ ته وایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی د خپلو پیرانو مولیانو نه خدایان جوړ کړي نو وایي چې زه خو عیسایي پاتې شوی یم مونږ خو د پیرانو مولیانو نه خدایان نه دي جوړ کړي نو نبی علیه السلام پوه شو دی په دې خبره پوه نه دی نو تپوس ته وکړو نبی علیہ السلام مطلب دا و چې دغه نه بس خدای دې ته وایي چې خدای نوم به وته نه ویلې نو پیر صاحب ته خو پیر صاحب خدای خو ته نه وایي دې لات او منات او عزا ته هم دی الله نه وي پراته خو په بیت الله کې بوتانو خدای د مکه خلکو خدای بیت الله ته بیت الالهه نه وي د خدایانو کور وته نه وي بیت الله وته وي نو دا کار خو غیم نه کوو دا زموږ پرې پښتو کې چې وایي که نه چې مونږ ماړو که نه مونږ ته چې بې کلمه ویله نو داسې بې راته ویلې وه چې لا اله الا الله بېشکه خدای چې ته یې او شریک د بل په نامه نشته شریک د بل په نامه مطلب دا د خدای دا نوم به چاته نه وایي او نور خو څنګه دې کول نو ستا خپله خوښه ده نور مفهوم او معنا چې څنګه تیل خو شریک د بل په نامه نشته نو د خلکو په ذهن کې هم دا وه چې د خدای دا نوم چاته بل ماله او نور خو چې خدای ورته وایي او که څه ورته وایي وایه ورته خو خدای نوم ورته صرف ماله نور کارونه هم هغسې کولی څنګه د بت پرستۍ نو د عدي ابن حاتم غلطي هم دا وه چې هغه وایي چې مونږ خو به ورته پیر صاحب وي مونږ به ورته مولوي صاحب او راهب صاحب او شیخ صاحب به ورته وي مونږ ورته خدای نه ویلی نو نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې دی پویول غواړي ورته وایي دا راته ووایه چې هغه پیر صاحب او مولوي صاحب به درته ووایي چې دا حرام دی او دا حلال دی نو تا ته دا تپوس کړی چې الله دله دا اختیار درکړی دی الله تعالی د طرف نه وایي که رضا نه وایي وایي نه خو چې بس هغه به وایي چې حرام دی نو موږ به وایي خو نو وایي چې خدای دغه ته وایي که نه خدای دغه ته وایي چې څوک دې دا تپوس نه کوي چې تا له دا حق چا درکړی ته چې حرام او حلال جوړی د الله تعالی د طرف نه وایي که رضا نه لګي وایي خدای هم دغه ته وایي نو پته ولګېده چې قرآن چې د عیسایانو کوم موقف بیان کړی چې د یهودیانو کوم موقف بیان کړی چې د مشرکینو کوم موقف بیان کړی نو دا بالکل هغه درست موقف دی په دې باندې اعتراض نشته نو داسې کتاب په دنیا کې بل کم یو دی دا خبره ته زه په دې بنیاد کوم چې د اسلام طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کړي دي او مونږ ته پاره هم د دې خبرې حکم دی چې دنیا ته به د الله تعالی د دین دعوت ورکوي په خبره باندې پوه شوي او د اسلام غلبه په ټوله دنیا باندې راولې نو خلک سوال کوي چې یاره ته خامخا ما سره جنګېږې زه تا سره نه جنګېږم زه په خپل وطن کې ناست یم او زه د سره اړو د سره تا ته څه ویم نه تا اسلامي حکومت په پاکستان کې او په ټولو مسلمانانو ملکونو کې راوسته او فرانسیسیان وایي او برطانیې والا وایي چې یاره مونږ خو تا ته څه نه دي ویلي یار بس ته په خپله کې خوشحاله او مونږ په خپله کې خوشحاله نو بیا به هم ته د ما سره جنګ کوې نو ما وایي او بیا به هم د سره جنګ کوم یا به مسلمانېږي او یا به د سره جنګ کوم نو ته وایې چې څنګه به مسلمانېږم ما وایي چې دا خبره دا ده چې ته ظلم کې څنګه ظلم کې ته د حق لار نیسي د حق لار دا نیسي چې ته اکراه په دین کې زه جبر نه کوم زه جبر نه کوم خو زه قوت د کفر چې دی د کفر غلبه او د کفر قوت نه منم
ولې ځکه د کفر غلبه او د کفر قوت نو هغه دغه قوت په وجه باندې جبر کوي او خلک د لارې نه اړوي د اسلام د لارې نه اړوي نو ته ماته وایې چې ته نو ما زه خو د لارې نه اړوم نه ده خو ته دا قرآن بیانومه په دې باندې پوه شي په دې کې ستا موقف هم دی او په دې کې زما موقف هم دی او که ته غواړې نو ته ورته دا قرآن بیان که بس بیا زما ستا په منځ کې جګړه ختمه ده ته ورته دا قرآن بیانوه او دا لارې منې سره دی قرآن مجید په دې قرآن مجید کې د زما موقف هم دی او ستا موقف هم پکې دی ته خو خپل موقف وې او زما موقف نه وې یا زما موقف کې وې نو ته د خپل طرف نه وې لکه دا یورپیان چې کوم کتابونه په اسلام باندې لیکلي دي مستشرقینو د اورنټلیست چې دي کتابونه لیکلي زموږ مسلمانان هغه کتابونه ګوري ګمراه کیږي ځکه په اسلام باندې د هغه څه پیش کیږي د هغه رائے چې یاره مستشرقین د اسلام په باره کې څه وایي تاسو به حیران شئ عیسایان چې کوم دي چې یو مسلمان ډېر هم تکړه شي خو چې مسلمان دی نو عیسایان وایي د ده موقف زه ولې واورم د خپل بایبل په باره کې یهودیان وایي چې د دې مسلمان موقف زه ولې واورم د خپل بایبل په باره کې زما په بایبل ایمان نشته نو زه د هغه تشریح د بایبل نه منم خدا یو مسلمان دی چې دی وایي چې زما په کتاب څوک ایمان لري او که نه لري خو چې ده تشریح کړی دی نو بس هغه به ماته نیغه نیغه کوي دا ډوګوري نه چې هلکه د هغه په ایمان نشته دی نو هغه تر دې خبرې څه حق حاصل دی چې هغه د قرآن تشریح کوي نو خبره دا ده چې داسې کتاب که د فرانسیسیانو د برطانیانو د امریکانیانو سره وی چې په هغې کې د اسلام موقف درست بیان کړی وی نو بیا به ما نه ویلی چې هلکه زه در باندې درلم بیا خو بس ټیک ده تا خوښه ده د خلکو خپله خوا د اسلام موقف غله ورغی که مني ودې مني که نه دې مني نه دې مني بیا چې د هغه ځای اکثریت مسلمانان شي او په خپله مطالبه وکړي چې هلکه موږ دلته د اسلام غلبه غواړو او د اسلام نظام غواړو خو خبره دا ده چې ته خو د اسلام د موقف په لاره کې رکاوټونه پیدا کړې نو د لا اکراه فی الدین معنا دا نه ده چې ګینې زه به جبر نه کوم او که ته جبر کوې نو خیر دی زه به غږ نه کوم نه زه څوک په زور نه مسلمانوم خو ته به هم په زور باندې څوک د اسلام لار نه بندې او که ته په زور د اسلام لار بندې نو زه به بیا درځم بیا به زه د لار کولاوم دې لپاره نه چې خامخا خلک مسلمانان شي خو دې لپاره چې که څوک مسلمانېږي نو چې هغه لارې بنده نه وي نو ته یې لار ولې بندې تاسو زما په خبره ونه رسېدی یعنی قرآن داسې کتاب دی چې دا اوس هم خلکو ته دا اوس که څوک په دې خبرو باندې عقیده ساتي چې بد دا پیغمبر نعوذ بالله ساحر دی او جادوګر دی او کافران دا وایي انسان ولې پیغمبر شو خدایان ډېر ولې نه شو یو ولې شو او دا پیغمبر زموږ د خپله مشري غواړي او دا خو د ځانه دا خبره جوړه کړې ده او دا قرآن یوازې په دنه خو دا د هغې خبرې وې که نه نو که دا ستا ذهن ته کوزېږي نو کوزېږي دی او تا ته د خدای هغه موقف او د اسلام هغه د قرآن هغه خپل موقف درته درست نه ښکاري نو ته ازاد یې وایه که نه څوک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر څوک د خوښی نو مسلمان دي شي څوک خوښی نو کافر دي شي خو تم د الله تعالی هغه موقف او د شریعت موقف او د اسلام موقف داسې کلاو بیان کړه که نه ته خو کلاو نه بیانې دا فرانسیسیان چې څومره مسلمانېږي نو دوی هم دا خبره کوي هغه مورس بوکای هم دغه خبره کړې ده مورس بوکای چې مسلمان شو ډېر لوی فلاسفر ساینټسټ دی نو هغه چې مسلمان شو نو هغه دا خبره کوله هغه وایي چې یاره دا ساینس دا زموږ فرانسیسیان زموږ نظام تعلیم چې دی موږ ته به وایي چې محمد لا ده په دنیا کې محمد یو سړی هغه جوړه کړې ده دا به راته نه وایي چې اسلام یو دین دی د هغې چې کوم کتاب دی آسماني هغه په خپل اصل ژبه کې دی او د هغې یو نظام دی او د هغه ټول یو سیسټم دی کوډ آف لایف دی دا راته نه دی ویلي دا خبره به یې زموږ نه پټې ساتلې نو ځکه موږ ته پته او چې موږ ته په خپله پته ولګېده نو فوراً هغه راغی او بیا مسلمان شو او بیا په اسلام باندې کتاب هم ولیکو هغه وایي چې قرآن او بایبل د ساینس په رڼا کې نو وایي چې دا بایبل د ساینس په رڼا کې ټول غلط دی او قرآن د ساینس په رڼا کې هم ټول ټیک دی نو که څوک په ساینس باندې ایمان لري هم پکار دی په قرآن ایمان ولري نو مطلب دا دی چې تا خو د خلکو نه هغه د حق لاره پټه کړه تا خو خلکو لارې ته خنډان واچول نو دا خنډان به نه اچې بس پرېږده چې خلک آزاد شي او ازادي به الی چې هغې ته دواړه موقفه مخې له راشي نو ته خو دا یو موقف وی او دا بل موقف نه وی زه به کم از کم د دې دپاره دا کوشش کوم چې په ټوله دنیا کې د داسې ځای نه وي چې په هغې کې خلکو ته دواړه موقفه واضح نه وي بس دا نظام به دا زما ذمهداري ده چې هر بچی چې هغه را پیدا کېږي چې هغه ته دا دواړه موقفه څه کېږي مخې ته یې ښودی کېږي بیا د هغه خوښه ده چې مني او که نه مني نو ته خو په دې لار کې رکاوټ پیدا کوې دا مطلب شو انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل شو په دې پیغمبر باندې دا قرآن زمونږ په منځ کې مونږ موجود یو مونږ ته یې ونه وایي چې ملک صاحب راشه ته قرآن والا ته کتاب والا
سردار صاحب ته راشه او په د باندې نازل شو بل هم فی شک من ذکری بلکې دی په شک کې دي زما د دې ذکر نه د دې قرآن په باره کې په شک کې دي چې دا هم د الله تعالی کتاب دی که نه دی نو اول خو یې انزل علیه الذکر من بیننا یعنی چې دا ذکر دی نو په ده ولې نازل شو نو څه مطلب دی ته یې منې چې ذکر دی خو صرف دا د اختلاف دی چې په ده ولې رانغی په تا ولې رانغی وایي نه 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 زما په دې کې هم شک دی چې دا ذکر دی او که نه دی نو مطلب دا چې موقف هم نشته څه په یو خبره ولاړ هم نه دي خو چې رانشي لکه د کچالو په شانتې دانګي انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل شو په د باندې ذکر دا قرآن من بیننا زمونږ په موجودګۍ کې چې مونږ موجود یو په دکن په نازل شو نو بیا خو پکاره چې دا قرآن خو کم از کم ومنې که نه دا قرآن منې نو بل دی وینا هم فی شک بل هم فی شک من ذکری بلکې دی په شک کې دي زما د دې ذکر په باره کې نو چې دا شک دی نو دا شک به کله لرې کېږي نو شک به کله لرې کېږي شک خو په شک خو پرې ښودل نه دي پکار دی دا شک لرې شي نو یا داسې د ثبوت او دلیل پیش کا چې هغه واقعي دلیلی او یا دا ومنه نو ته خو په دې شک کې همیشه پاتې کېدل غواړې نو مطلب دې څه دی نو قرآن وایي چې د سپېړه نه ده سکلې ځکه داسې خبرې کوي د سپېړه وسکله نو بیا به دې سم دمي دې مطلب دا دی چې دا اوتې بوتې وایي دا سپېړه غواړي دا بغیر د ډب نه سمي او دا د ډب مسلمان دی نو بل لما یذوقوا عذاب بلکې دی دا غړې وړې ځکه وایي چې دی د اوسه پورې لا نه دی سکلی عذاب لما یذوقوا وایي په لما او په لما کې دا فرق دی پوهېږې په خبره باندې چې په لما کې د آینده لپاره توقع شته او په لم کې ضروري نه ده توقع لم یضرب دې سړي وال نه دي کړي نو دا مطلب یې نه دی چې اوس خو یې نه دي کړي خو کېدی شي چې بله ورځ والو کي او چې لما یضرب نو لا د اوسه پورې نه دي کړي دې معنا دا ده چې وروسته بیا ګورې دا کار کوي وال بیا کوي نو لما یذوقوا عذاب دی لا د اوسه پورې عذاب نه دی سکلی خو ګورې وبې سکي یو وخت را روان دی چې عذاب به وسکي ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب د دغه ځای نه بیا بل هم فی شک من ذکرنا د دې د اعتراضات جوابات شروع شو بلکې دی په شک کې دي نو تم په شک کې نو شک څه علم دی دی په شک کې دي نو ستا دا خیال دی چې د دې جوړ دا یقین دی تا دا خیال دی دا کم دهریان دي دا کم ایتیست دي دا کم منکرین خدا دي دا کم مشرکین دي دا کم ملحدین دي نو دا جوړ د علم په بنیاد باندې الحاد او دهریت لتلی دي دا د علم په بنیاد نه دي تلی دا شکمن دي شک دی نو شک خو څه بنیاد نه دی شک خو څه شی نه دی شک خو د علم دپاره څه بنیاد نه جوړېږي نو د علم په بنیاد دی نه دي دا عقیده خپله کړې اول اعتراض دا دویمه خبره بل لما یذوقوا عذاب بلکې دی عذاب نه دی سکلی مطلب یې دا دی چې دا ګړې وړې وایي دا زدیان دي چې دا زدیان دي نو د زدي سړي خو دا د زدي سړي خو علاج دا دی چې دله سزا ورکړي نو دی به بیا سم شي سزا ویني نو دی بیا سمیږي دا بغیر د سزا نه د بعضې انسان کې چې کوم دی د شیطانانو خوی په غالبي یي انسان خو د شیطانانو خوی په غالب د جهاد په باره کې به موږ خبره همیشه کوله چې جهاد او جهاد د افغانستان موږ خو د سترګې پرانیستې دي نو دا روسیان او کافر او بل او بل خو دا نو جهاد خبره خو به کېده نو ځینو خلکو به وایي چې یاره جهاد ته به کوم ضرورت دی خو واز او نصیحت ورته کوې که نه نو ما به ورته یو مثال وي ما وی چې ګوره ستا د شوتلو پټۍ او هغې ته سړی ورننوځي او ریبل پکې کوي نو چې ته راشې نو ورته به وایې چې کاکا دا څه کې دا خو زما پر نو هغه به وایي چې یاره دا خطا شوم ما خو دا خیال و چې یاره ګینې دا زما دی دا پټۍ خطا شوم او یا به وایي چې یاره بس خو ما وایي چې زما رور دی او بس د غوایې مې غوا مې وږې ده بیزه مې وږې ده نو خو بس خیر دی یو پنډ شوتل به زه ورېبم نو نو زه به وایم چې زه بس صحیح ده خو ګورې که نه دا خلک تپوس مپوس خو کوي که نه خو زه د سره خو به خبرې وکړم خو چې یو ساڼ او یو غویې او موږی راایستی او پړی م شلولی او یې موږی راایستی او هغه د ما پرې پټي کې ګرځي را ګرځي نو زه به چې راشم نو زه به ورته سیم چې غویه دا خو زما پټی دی او دا ته څه کوې چې په دې کې راغلی نو زه به ورسره خبرې کوم نه په خبرو پوهېږي که نه زه به پسې ډانګی رالم نو که ته ورسره خبرې کوې نو بیا خو صحیح ده بیا خو
ما ته یو سړی وښایه چې هغه واقعي چې وایي موږی راایستی او هغه ستا په پټي کې لګیا یا او خرڅي چې پکې وایي نو ته ورسره خبرې کې په خبرو باندې غوی وباسې د خپل پټي نه نو بیا خو صحیح ده خو داسې خو د اوسه پورې ما لیدلي نه دي چېرته نو ځینې انسانان انساناني او ځینې انسانان د غویانو نه پسې ورخ وایي ان هم الا کالانعام اوس دوی ته دا وایي نو د هغې علاج دا دی چې لما یذوقوا عذاب دله سپېړه نه ده سکلی دله عذاب نه دی سکلی ځکه دا خبرې کوي ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب او دې دوه آیاتونو کې بله خبره کوي چې ښه د دا مطلب دی چې دی وایي چې من بیننا موږ موجودو نو دا پیغمبر څنګه کړو نو ښه دا اختیار د پیغمبرۍ به دله ورکو نو چې دله ورکو نو یوازې دا اختیار دی که نورې خبرې هم پکې یوازې دا اختیار دی که نورې هم پکې څه خبرې پوهېږې په خبره باندې ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب او کردی سره خزانه د رحمت در رب ستا دی چې العزیز چې ډېر غالب دی او الوهاب او بخون کې دی بخون کې دی خلکو ته ډېر څه وربخي نو دا خزانې د ده سره دي دې کې دواړه پهلوګان دي دې کې د پویولو پهلو هم ده او دې کې د زجر پهلو هم ده د پویولو پهلو پکې دا ده چې ګورئ د الله تعالی سره خزانې ډېرې دي ته په دې خپې چې دی پیغمبر کو نو زه ولې پیغمبر نه کړم نو الله دې پوی کا د الله تعالی سره خو ډېرې زیاتې خزانې دي د الله تعالی سره خو د عزتونو د رفعتونو ډېر لوی لوی ډګرې دي د الله تعالی سره نو ته د الله تعالی نه د دې نه علاوه د پیغمبرانو نه ښکته نور ډېر شی ډګرې دي او هغه الوهاب او الله تعالی یې ورکوي ته ګوره دې صحابه وله به یې ورکي څوک چې مؤمنان دي له به دا ډګرې ورکي دې له به دا کمالات او دې له به دا عزتونه ورکي یوازې پیغمبري چې دا نه ده کمال پیغمبرۍ خو ډېر لوی کمال دی خو د پیغمبرۍ نه لاندې هم کمالات شته چې پیغمبري در نه کړه نو دې معنا دا ده چې بس کمالات ختم شو نه پیغمبرۍ نه لاندې ډېر کمالات دي هغه یې صحابه وله ورکړي دي هغه ډېرو خلکو له ورکړي دي د قیامته پورې د الله تعالی سره د هغې ډګرو څه کمی نشته نو تعالی به هم درکړي څومره ډګرې خلکو له ورکړي نو دا د هغې مثبت پهلو دی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز دا تا سره خو نه دي دا د خدای سره دي تا سره به تا چاله نه ورکولی نو دا د الله تعالی سره دی او الله تعالی عزیز هم دی په دې باندې قوت لري چې دا ځان سره وساتي او الوهابو د دې بخون کې خلکو له ورکوي څوک چې د الله تعالی خوښي نو هغه له دا ډګرې ورکوي نو ته د پیغمبرۍ بد د پیغمبرۍ فیصله خو یو ځل وشوه بس پیغمبري خو چاته نوره نه میلاویږي بد دا دومره دا ډګري خو بل چاته نه میلاویږي خو د دې نه لاندې چې کومې ډګرې دي نو د هغې دپاره خو الله تعالی وهاب واهب بخونکی دی ډېر زیات بخونکی دی نو ته د هغې ځان اهل کړې تا ته په هغې کې څه میلاو شي او که د زجر معنا کې چې رټنه کوي نو دا مطلب دی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب ولې دا کومې خزانې نه چې الله تعالی دا پیغمبر کړی دی او دلې دا هبه ورکړې ده دا تحفه او دا ډالۍ او دا پیغمبري دی پیغمبر نه ورکړې ده نو د ستا د خزانو نه ورکړې ده که د خپلې خزانې نه ورکړې ده نو ستا د خزانې نه خو نه ده ورکړې دا خو الله تعالی د خپلې خزانې نه ورکړې ده نو تا د پې خامخا ولې غوسه درځي چې الله تعالی دی ولې پیغمبر کو د ستا عیسه پیغمبري دله ورکړې ده دا ستا حصه کې دا ستا حق کې دا یا ستا د کور نه ولا ورکړی دا ستا د اختیاراتو نه څه اختیارات راغستې دي ستا د خزانو نه څه شی راغستی دی چې هغه یې دله ورکړی او ستا د اجازت نه بغیر یې ورکړی نو دې کې دا د زجر او د پوهې دواړه پهلوګان پکې دي اوس بله خبره ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب آیا دی د پاره د حکومت د اسمانونو د ځمکې او څه چې د دې دواړه په دې منځ کې دي نو فلیرتقوا فی الاسباب نو دی وخیږي په هغه لارو کې اسمان ته چې کومې لارې د دې سره دي څه اندر پایې څه پړوې څه سیړې میړې څه لفټونه مفتونه څه شی ورسره دی نو پایې کې د بره وخیږي نو چې ودخیږي نو د کوم ځای نه چې دا د پیغمبرۍ حکم راځي نو هغه پیغمبري دی هلته کټ کړي او یا د هغه ځای نه د هغه پیغام بدل کړي نو خط دې په خپله راوالي و چې دی چا لرې لېږي هغه له دې راولي د کوم بره نه کومه پیغمبري او کومه وحي راځي
دې کې مطلب څه دی؟ دې کې دې کې دا د زجر مطلب دی او د پویولو مطلب هم په دې کې دی. د پویولو مطلب په دې کې دا دی چې ته دې نه خبرې چې دا د پیغمبرۍ دا اختیارات چې ته په خپل لاس کې اغوستل غواړې، نو ته خبرې چې د دې پیغمبرۍ تعلق د دې ټولو کائناتو د نظام سره دی. په دې نقطه ځان پوهېږه، دا ډېره اهمه نقطه ده. دا محمد صلی الله علیه وسلم چې ما پیغمبر کو یا د دې نه علاوه ما بل څوک پیغمبر کړي دي، نو د پیغمبر د رالیږلو او د یو کس د پیغمبر کولو تعلق دا یوازې د دې سره نه دی چې بس یو سړی پیغمبر شو، نه، د دې تعلق د دې کائناتو د دې پوره سیستم سره دی. نو دا د کائناتو په دې پوره سیستم باندې ته پوهې، ته دا چلولی شي، ته په دې کې څه اختیار لرلی شي، تا ته د دې څه علم شته، ته خو د دې نه خبر هم نه چې دا د کوم ځای نه دا شروع شوی دی او د دې کوم پهلوګان دي او په دې کائناتو کې څه دي او د هغې دا نظام څنګه چلیږي. نو چې د دې نه نه خبر، نو بیا د دې خبرې اختیار هم په لاس کې ماله. کم یو شی چې د یو مجموعي حصه ده او د هغې سره هغه تمامه مجموعه هغه د یو بل سره د هغې سره متعلقه ده، نو په هغې کې به ته هله دخل مداخلت کوې چې ته د هغه باقي تمامې مجموعې د هغه اجزاو نه او د هغې د هغه باهمي ربط نه خبرې یا هغه ستا په اختیار کې. لکه یو سړی تا ته وایي چې ښځه دا کار خو به زه تا ته حواله کړم، خو بیا به دې سره څه کوې چې دا پلان کې چلو شي، زه تا ته ما حواله کړم، ته به د هغې فلان کې معاملې سره به بیا څه کوې؟ نو ته به یاره دغې نه خو زه نه یم چې نه خبر خو بیا ما ته پرېږده که نه. یو خبره چې کومه ده د هغې عواقب دي، یو خبره چې ده د هغې مختلفې زیلې دي، یو خبره چې ده د هغې مختلف ډانډې د بل ځای سره ملاو دي. نو چې د هغه نورو خبرو نه ته نه خبره او صرف د یوې خبرې اختیار غواړې، نو بیا به هغه نورې خبرې ته وکړې بیا چې د دې اختیار ته غواړې. دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت تعلق د دې کائناتو د تمام نظام سره دی. څنګه د نظام سره دی؟ لکه موږ په ځان پویو وشو، نو د ځان د پویولو طریقه دا ده چې ګورئ پخوا چې کوم پیغمبران الله تعالی را لېږلي وو، د هغه پیغمبرانو د تکذیب یا د هغوی د نه منلو یا د هغوی د انکار کولو هغه اثرات چې وو هغه صرف په دې ځمکه د یو حده پورې وو، یو قومه پورې وو، ځکه چې هغه یو قوم ته پیغمبران. محمد صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا ته پیغمبر دی، د قیامت پورې تمام انسانانو ته پیغمبر دی، د ده مقام د نورو پیغمبرانو نه اوچت دی. نو لہذا د ده نه داسې چورلټ انکار کول چې بالکل بیا د اعتراف کولو د سر نه داسې څوک پاتې نشي، چې داسې هېڅوک هم نه وي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت اعتراف وکړي، نو بیا الله تعالی د دنیا نه پرېږدي، بیا روانوي، بیا روانوي. همدغه خبره ده چې په حدیث کې راغلی دي چې لا تقوم الساعة حتى يقال لا اله الا الله، چې کلمه توحید ویلې کېږي نو قیامت به نه راځي، خو چې کلمه توحید نه ویلې کېږي نو دې معنا دا ده چې د توحید د الله تعالی د خدای څوک معترف نه او د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت څوک معترف نه، نو بیا الله تعالی د دنیا پرېږدي نه، نو بیا روانوي. نو ته دې نه خبرې چې د دې دنیا د روانېدو او د باقي پاتې کېدو په دې کائناتو کې د دې د یو بل سره مربوط دي، اسمانونو او د ځمکې د یو بل سره چې کوم مربوط دي، په دې کې د پیغمبر د دې پیغمبرۍ د منلو یو ډېر لوی حیثیت او مقام دی، د دې پکې یو ځای دی. نو ته د دې نه خبرې چې دا د ټولو کائناتو سره تړلې مسله ده. نو چې د کائناتو د تړلې مسله ده، ته د کائناتو اختیار څنګه لې زمانه ته په دې پوهېږې نه، او که ته وایې زه پې پوهېږم نو فلیرتقوا فی الاسباب، زه ته بره لږ راوخېږه چې ته د کوم ځای پورې راختی شي او ستا علم او ستا پوهه د کوم ځای پورې ده او بیا ته په دې کې څومره اختیار لرلی شي. نو دا هغه خبرې دي په دې ځای کې. ام لهم ملک السماوات والارض، آیا شته دې دپاره خدایي او اختیارات د اسمانونو او د ځمکې، وما بینهما او څه چې په دې منځ کې دی، په ځمکه کې دا پیغمبر دی، بر اسمان کې د الله تعالی خدایي او قدرتونه او نښې دي، په دې منځ کې وحی ځي او راځي. نو دا اختیارات د ځمکې او د دې اسمان او د دې دواړو په دې منځ کې دا د دې خلکو سره دي. نو فلیرتقوا فی الاسباب، نو دا خلک دي وخیږي په خپلو سببونو، ذرایعو، په خپلو پړوو او په خپلو وسایلو کې د کینې ودخیږي، که څه لفټ او څه پړوی او څه سیړی ورسره وي نو په هغې دې وخیږي، او چې ودخیږي نو بره دې څه وکړي؟ نو بره د یا اختیارات والی د دې کائناتو، او یا دې دا وکړي چې د بره نه کومه وحی راځي په دې پیغمبر باندې او دې پیغمبر کېږي نو دا لارې بندې کېږي، دغلته دې څه بندونه دې وتړي.
او چې دا نشي کولای نو دې معنا دا ده چې دا یوازې د ځمکې مسله نه ده دا یوازې د ځمکې مسله نه ده د دې پیغمبر د پیغمبرۍ د تعلق دا د دې کائنات سره دن نه دی مضبوط مربوط تعلق دی دا داسې معمولی تعلق نه دی نو چې دا ارس نشي کولای نو بیا یو خبره واوري جند ما هنالك محزوم من الاحزاب جند ما دا ما د دې جند د نکارت لپاره دی او دا په معنا د اللزیم کې دی موصولم کې دی جند ما لخکر چې دا سه معمولی غوند لخکر دی جندن یو هغه جندو چې کوم مخکې په صورت صافات کې تیر شو وان جندنا هغه زما لخکر او زما هغه لخکر په مقابله کې دلته یو جند نه اسی یو لخکر ګوټه دی جند ما اسی یو لخکر ګوټه دی دا د مکې دا یو څو ملکیان ملکوټي غونته کې دي دا یو څو کسان دي او دا چې د عربو یو څو کسان دي دا ټول نو د دې په مقابله کې خو د پیغمبر علیه السلام د مرګرو تعداد کم دی والله تعالی هغې ته وایي زما دي که نه زما لښکر دی ما لېږلی دی نو ما ته مو ګوره او دغه چا لېږلی نو جند ما دا یو لښکر ګوټی دی د دې کافرانو دا چې دا دلته وایي چې انم شو واصبروا علی آلهتکم او دا پیغمبر له دمکیانې ورکوي او د پیغمبر په خبره باندې غوږ نه ګرئ چې پیغمبر ورته څه ویل غواړي زه دې اوچتوم او ته په دغې د مکې په دې سردارۍ کې صرف په دې ورکوټي خبرو باندې ایله خوشحالېږي او اللزیم ویلی شي جند ما هنالک هغه ورکوټی غوندې لښکر چې دلته په دې مکه کې دی نو محزوم من الاحزاب دا شکست خورده دی او دا من الاحزاب دا د پخوانو ډلو نه دی کم ډلې چې هغه قوم د نوح علیه السلام او عادیانو او فرعون او ذوالأوتاد او سمودیانو او قوم لوطو نو دوی چې شکست خوړ نو دام شکست خورده دی نو یو مطلب دا شو دلته تاسو ګورئ چې د دې محزومون تعلق د چا سره راوستل پکار دي محزومون نو وایا چې جند ما هنالک محزومون بلکې د دې هنالک سره به خبره وکړو چې دا هنالک د چا سره وتړو نو که دا هنالک د جندون سره وتړو نو جند ما هنالک کم لښکر چې دلته دی په دې مکه کې نو محزوم دا شکست خورده دی او دا غتورو لښکرو په شانته دی څنګه چې هغه مخکیني لښکرې دي نو دی به یو ځل شکست خوري نو که په دنیا کې ونه خوري په آخرت کې به وخوري او یا دا چې په دنیا کې به هم شکست خوري لکه په بدر کې شکست وخوړه او که ته د دې محزومون تعلق د دې هنالک تعلق د محزومون سره ولګې نو بیا به مطلب دا دی چې جند ما هغه لښکر ګوټی چې دی د دې قریشو دا نو محزوم هنالک هغه په دې ځای کې په کوم ځای کې چې دا ناست دي په دې ځای کې به شکست خوري او من الاحزاب دا خلکو په شانتې چې هغه نورې ډلې وي مطلب دا دی چې دا د مکې دا خلک به شکست خوري او په دې مکه کې به خوري نو گویا کې دوه پیشین ګویانې شوي یو دا چې دا لښکر محزوم دی نو په بدر کې به شکست خوري په میدان کې میدان ته به راوځي اول ته به شکست خوري او آخرت شکست خو دیو دی او کنه هغه نه مراد او که د دې جندم د دې محزومون تعلق د هنالک سره شي نو معنا دا چې محزوم هنالک دا په کوم ځای کې چې دی ناست دی او دا خبرې کوي چې انم شو واصبروا علی آلهتکم په دې پیغمبر پسې دا خبرې کوي هم په دې مکه کې دننه به شکست خوري نو دا بیا فتح مکه شوه دا بیا څه شو فتح مکه شوه چې هغه شکست په کوم ځای کې وشو په دې مکه معظمه کې دننه په دې کلي کې وخوړه پر خپل ځای کې شکست وخوړه دا کوم ځای کې د غټې غټې خبرې کولې جند ما هنالک محزوم من الاحزاب هغه لښکر چې دلته دی هغه لښکر ګوټی چې دلته دی نو هغه به شکست خوردی یا هغه لښکر ګوټی چې دی د دې کافرانو دا نو محزوم هنالک هغه به په دې کلي کې شکست خوري او من الاحزاب او دا ځینې بعضې دی دا ډلو نه چې کوم مونږ هلاک کړي دي کذبت نو هغه ډلې کومې دي نو کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن ګڼلي وو پیغمبران د دې خلکو نه مخکې نوح علیه السلام نوح علیه السلام قوم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو نو پیغمبرانو که یو پیغمبر ورته راغلی وایي د یو پیغمبر تکذیب داسې دی
لکه ټولو پیغمبرانو تکذیب یو پیغمبر ته دروغجن وي لکه ټولو تجدید وي او دارت تاسو وایي چې کذبت قبلهم قوم نوح قوم هم مذکر دي نو کذبت ولې شو بیا وایي دا په تعین جماعتون سره شو جماعتون دی کنه قوم صحیح قوم و جماعت کنه ډلې قوم نوح د نوح علیه السلام قوم تکذیب کړو د پیغمبرانو وعاد و عادیان و فرعون هم کړو ذل اوتاد چې دا ډېر طاقت والو ذل اوتاد وتد میختوي مطلب دا دی چې د دې فرعون پس مکه کې داسې قوت لکه میخ چې سړی په یو شټه وای لکه میخې په ټک وای سم میخونه په ټک وای ها نو دا میخونه ټکوهل د دې خبرې ثبوت چې بد دی کې نور څه نه کېږي بیا د چا په بربادۍ باندې چې کوي تابوت میں آخري کیل ټونک دی وای په تابوت کې تابوت چې مړی پکې دی وای په هغې ول آخري میخونه ووهل مطلب یې دا دی بس خبره ختمه شوه غوندې په یقین نه نو ها او داسې چې کله د مضبوطیا خبره کوي وای د فلان کې میخونه وای سم میخونه ټکوالی دي مطلب دا دی چې د اقتدار ډېر مضبوط دی نو د فرعون اقتدار ډېر زیات مضبوطو او د ذل اوتاد معنا دا هم دا د فرعون خو فرعونو خو د په دې دربار کې چې کوم خلق ناسو نه غزان له یو پوره دړې ور یو کس ازان له پوره شي نه على فرعون په دربار کې کوم خلق ناسو د فرعون خدایي منله نو په خپل ځان له پوره سر د هغه هم پوره میخونه وو هم څه واړه خلق نه وو دوه ترجمه شوي درېمه ترجمه دا ده چې ذل اوتاد معنا دا ده د لوی لښکرو مالکو لکه لښکر چې به په میدان کې به لښکر ودرېدي نو دغه چې به ولواله خیمه نو خیمه خو خلق په موګو باندې نو بچ دې کتل نو دا موګي به دا ټکوالی موګي به یو قطار به د موګو لکه مینا ته جلاړ شي کنه او دا قطار به په وخت رسته خو بیا هغه بل شانتي هغه فایر پروف هغه خیمه غوندراله کنه مخکې به نور ویږي کې به خلک نه خطا اکثر غنه ګوره به جوړه شو سړی به پکې راپرې وته نو مطلب دا دی چې د ډېر زیات فوجونه نو دا فوجونه چې په یو میدان کې وو که نه نو به تا چې به کتل نو به دا د بانسونه او دا میخونه او دا پړي به پسې مطلب دا ډېرو فوجونو والا او دا یې باوجود هم غرق شو او بله خبره پکې خلکو دا کړې ده چې پخوانه د خلکو طریقه دا وه چې چاله به سزا ورکوله نو څه به یې ملو نو څه به یې ملو نو په دې لاس باندې دلته او په دې خپو په دې به له میخونه ټک واله نو هغه به پرړېده خو به خامخا نو چې خوځېده به څومره نو زخمونه به یې همغه شانې تېرېده نو په دې طریقه باندې به بیا پرړېده او مړ کېده به او چې نه به دا خو به کېدی نه شو چې نه به خوځېده او چې خوځېده به نو نور به خرابېده نو دا ظالمانو دومره ظلمونه وکړل دا پخوانه د ټولو خلکو دومره ظلمونه دې برطانیې والا دومره ظلمونه کړي تاسو چې ته لندن میوزیم ته ورشئ که نه که چې ته لندن ته لاړئ هغه میوزیم ته تاسو ورشئ او په هغې کې دننه چې تاسو وګرځئ چې په هغې کې دننه چې کوم د پخوانۍ طریقې سره چې کوم خلک به یې وژل هغه دغه ونې جوړ کړي دي میوزیم دی که نه شکلونه مکلونه جوړ کړي چې کوم خلکو د هغه رنګونه د هغې هغه کپړې هغه کوم انداز کې هغه عدالتونه هغه کوم انداز کې د هغوی هغه سزاګانې چې ته اوس هم وګورې نو طبیعت به دې خراب دا کول ظالمان خلک تپوس خو د چا نه کوي انسانانو خپل بندگان جوړ کړي او خپل خدایي پې چلوله چا دې تپوس نه شو کولی بندار چا خپل اختیار وعاد وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې هغه میخونه والا او میخونه به په خجی وثمود او سمودیان هم دا احزاب والو وقوم لوط او د لوط علیه السلام قوم اصحاب الایکه او هغه جنگي والا یعنی دا د شعیب علیه السلام قوم دا ایکه چې کومه دا د تبوک په خوانې نوم دی د تبوک په خوانې نوم څه دی ایکه نو دې ته شعیب علیه السلام مدین تم تللی دی او تبوک تم تللی دی اولئک الاحزاب دا دی هغه ډلې نه مراد چې محزوم من الاحزاب دي نو دا ډلې یادوي نو د دې ډلو په شانې به دیم شکست خوري د الله تعالی عذاب او سزا به پرې راځي ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب نو دا ټول مگر دی تکذیب کړو د پیغمبرانو نو فحق عقاب نو ثابت شو په دې باندې وینا د عذاب زما ګورئ دې خلکو خو د الله تعالی تکذیب هم کړی او د الله تعالی د توحید نه انکار هم کړی او د پیغمبرانو نه انکار کړی او په دې ځای کې چونکې د دې تعلق د پیغمبر سره دی نو ځکه وایي چې کذب الرسل په دې زمانه کې چې دا کوم منکرین حدیث دي نو دا د پیغمبر
نعوذ بالله من ذلک ځان د پیغمبر نه د هر یو منکر حدیث نه دا ځان د پیغمبر نه اوچت غني د پیغمبر تشریح په قران کې دته نه د قابل قبول او د خپل تشریح قابل قبول ده چې ته پیغمبر دا تشریح کړل دا وینا زما په نس خدا ده او دا هغه پای کې بتاویلونه کوي نو دې معنا دا چې موږ ته پیغمبر ومنو نعوذ بالله من ذلک د دوی چې څومره خبره اورې د یو خبره ته پکې سوچ کوا تا ته ما بل اور دا کینیډا والا خبره کړې چې دا څومره انداز ته ګوري نو هغه بدای کوي چې نعوذ بالله من ذلک دا پیغمبر خو اسم نه دی او ما ته د خبره حق زیات حاصل دی چې د قران څخه تشریح کوم څنګه کوم او پیغمبر دا نه حاصل مته ته پیغمبر خبره وکي نو پای کې بس مونږ وباسي او چې ته خپل خبره کوې نه دا مطلب دی مزه د په دې پوهه دا مطلب دی نو خطه د نو بیا نعوذ بالله خو ته پیغمبر شو او بیا پیغمبر نشو نو ته تکذیب د پیغمبر کې نو دا قران څه وایي دلته ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب دین دی مگر تکذیب کړه د پیغمبرانو ثابت شول وینا دا عذاب پری باندې وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نکي دا د مکه خلق دا قریشیان سرداران الا صيحه واحده مگر دی وی چغي ما لها من فواق نبی دا غي د پارا من فواق ستاخير فواق ستوي فواق مهلت توي فواق مهلت اصل کې عرب وایي کنه د عرب چې بدا وخل وشل کنه عوام طور باندې زمونږ داخله کم چې دا غوا مې خل وشینو دا طریقې دا د ساروی د لوشلو طریقه دای چې یو ځل دا ساروی ولوشي کنه نو د دې خپل بچی می نو دله چې چل ورزینو هغه پیدا هغه خپل بچی د پاره ساتي را ساتي نو ځنې زنانه کله وی خبرې وی هغه پی بر لاړه وای دا چې بده غلان جنبي بر وی بر راخ کله تاسو به دا اوریدلی کنه موږ ماشومان نه دا خبره اورو نو بیا چې چلو کی نو بیا دا چې چلو کی چې دا تر اړې خوشي او هغه بچي و تر افریدن خپل بچی ته بیا هغه پیر افریدن هغه چې یو شو خپه ورکی نو ست هغه وخر نو بیا ته هغه لري کی نو بیا راول وشي نو دې دوه حلبین پرې منځ کې چې دا کومه موقع ده کنه دې تفواق نو فواق معنا ما بین الحلبتين د دوه لوشلو په منځ کې چې کومه موقع ده دې مې لګونه موقع لګو نو چې دا چغه په دی راشي نو مالها من فواق بیا به دومره مقام د تنې ملاويږي لکه چې دا سړی دا غوا یا دا اوخه یا دا میخل وشي او پر ایمز کې وته دا بچی را پریدي او بیت دا بچی لري کې او بیل وشل شروع کی دومره موقع نه دا یو څو سکند موقع دا به مرته ملاوي شي ما لها من فواق څنګه چې تاسو سورته یاسین کې ویلې دي چې فلا یستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون نه به وصیت کولای شي او نه خپل کور ته چې ویره کور ته مې پرې دلته یو ضروري شی پروت دی چې وړو ته خیمه چې بیا راوالي چې نه دا خبره نشته دا د خوا کېږه مخکې کېږه بتا خبرې لاړې دا مطلب شو ما لها من فواق نه به دا غي د پاره من فواق ستاخير ستوقف وقالوا او دي د خندا د پاره دا وې د پیغمبر ته د استهزاء او د خندا د پاره دا خبره کوي وې ربنا اذا من رب عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب نشه په کوم ځای کې ربنا راغلی نو هغه دعا نه دا چې خلک مونږ ولید چې هغه قران علم ورسره نه نو چې ربنا په کوم ځای کې راغلی نو بد ربنا ربنا وې خلک وې دا ډېر ماهر دی نو کله کله پکې دا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب وخلق په ويا امين ما دا شي امام هم لیدل دی الله دی وبخي چې هغه به د جمعات باندې نه راو ګرځید نو به ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين مطلب دا چې خدای ما او ما په دې قوم فیصله وکړه خو سره کوي نه ها نو خدای دې غر کې او ماته بچ کې او مقتدیان به ويا امين څنګه برابر میکړه کنه نو ارده کې ربنا د دعا د پاره نه کنه چې هغه ربنا ته وي او دعا به خلک به امين وای د بعد امامانو دا طریقې چې هغه پرې ویترو کې او پرې کې دا ټول ها ما بعد زینو کې دی یو کې کېلته دا مالی دلی دی بعد نو هغه به چې الګ فلان کې نه دی فلان کې قاری صاحب او مولوی صاحب هغه ډېر تکړه دی ځکه چې هغه ته د ربنا ولایاتونه ټول یاد دي نو پر اخري دغه کې نه دی په دې ویترو کې په دې باندې پوه شي چې دا ویتر کوي کنه نو بعد داخلك دی ربنا طبيعه تیار ناشي نو دا ربنا ټول په ربنا افتح بیننا نام پکې وي خو ربنا په کوم ځای کې راغله دی دا وي
نو ربنا خو دعا ده نو دعا خو ته ګوره چې چا کړې ده پیغمبر کړې ده که چا کړې ده او دا ظالمان دي هغوی دا دعا کړې ده چې خدای پاکه مونږ له زمونږ هغه چټ ته مونږ له مخکې حکم چټ ته مونږ له په قیامت کې راکې کاغذ چې زمونږ عمل یې پکې لیکلي هغه ماله اوس راکوئ نو ته یې اوس غواړئ وقالو او دا د مکې مشرکان وی د خندا لپاره وی په آخرت پورې خاندي د پیغمبر په تعلیم پورې خندا کوي ظالمان دي کنه زديان دي قران مخکې ویل دي کنه فی عزت و شقاق تکبر دی پکې کنه غرور دی پکې نشده پکې زد دی پکې نو دا نشي او دا غرور او دا تکبر او دا زد په بنیاد باندې سوی وی ربنا عجل لنا قطنا اذا مونږ ربا نقد راکې مونږ ته مونږه حصہ قط ستوي قط حصے تم وی برخه ته پښتو کې جمله دا ما برخه مال را قط لیکل تم وی چټ تم وی یو لیکل شوی شی یو رسید یو وچر یو رسید اصل کې د قط خپل عربي معنا دا یو شی دی چې هغه په ولاړې نه داسې نش کټ کې داسې کټ کې مطلب دا دی چې په طول کې نش شلې داسې په دا طریقه باندې ته وشلې نو دې ته څه وایي لکه تا ډېر شی چټونه جوړ کړي دي نو داسې یو چټ وشلې بیا دا بل چټ وشلې بیا دا بل چټ راشي بیا سورانه شروع وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او دی وای د استهزاء د پاره او د خندا د پاره او د زد په بنیاد باندې چې ربنا اذا مونږ رب عجل لنا نقد راکې مونږ ته قطنا زمونږ حصہ زمونږ عمل نامه زمونږ برخه قبل يوم الحساب د حساب د ورځې نه مخکې نو دی خو د حساب ورځ نه مني نو بیا څنګه ورته وایي یوم الحساب مطلب دا دی چې هغه ته چې ورته یوم الحساب وایې که نه د هغې نه راله مخکې راکړه که د قیامت یوم الحساب منلی نو بیا خو به خبره ختمه وه بیا خو مطلب دا دی چې هغه ته ورته یوم الحساب وایې ستا په نس چې د حساب ورځ ده نو د هغې نه یې ماله مخکې راکړه زمونږ حصه مونږ له مده د عذاب حصه مونږ له مخکې راکړه هغه عملنامه مونږ له مخکې راکړه چې مونږ یې وګورو چې واقعي ته به مونږ سره د څه شي حساب کتاب کې دا د خندا دپاره نو اصبر علی ما یقولون صبر کوا او ټینګ پاتې کېږه په دې خپله خبره باندې سره د هغې نه چې دا خلک کمې خبرې کوي هسې نه چې د دوی دا پروپیګنډا او د دوی دا خبرې ته دل برداشت کي او ته دا خبره پرې نه دی نو پیغمبر پرې نه پرېږدي خو دا خو ما ته او تا ته هم وایي که نه چې پیغمبر نه پس به وروستو خلک هم راځي هغه پسې به هم خلک پروپیګنډې کوي هغه پسې به هم خلک استهزا کوي نو څه به مطلب دی چې خلک در پورې ټوکه کوي نو ته به بیا د دین کار نه کوي نه خلک به لګیا یا به خپل کار کوي او ته خپل کار کوه اصبر علی ما یقولون صبر کوه په هغه خبرو باندې چې دا خلک وایي او ټینګ پاتې کېږه په دې توحید او په دې خپل عقیده باندې سره د هغې مشکلاتونه او سره د هغې پروپیګنډو نه چې دا خلک ستا په باره کې وایي د هغې پروپیګنډو پروا مه ساته او واذکر عبدنا داود او یاد که زمونږ بنده داود علیه السلام ذل ایدې چې د قوتونو مالکو انه اواب بېشکه دی ډېر زیات واپس کېدونکی و الله تعالی ته دی همیشه د زړه به الله تعالی ته متوجه و اواب آب یعوبو را واپس کېدو ته ویلی کېږي معاب د واپسۍ ځای نو اواب ډېر زیات را واپس کېدونکی په هره خبره کې الله تعالی ته رجوع کوونکی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا سوره هود کې چوي واخبتوا الى ربهم متوجي څه خبر راځي دی الله تعالی ته توجه کوي څه خبر راځي دی خپل رب ته توجه کوي په ځای د دنیا کارونه هم کوي داسې نه چې اسباب نه استعمالوي خو په هره معامله کې د اولنۍ توجه خپل رب طرف ته وي نو د دې خلکو دا خبرې پرېږده او د دې باندې صبر کوه او داود علیه السلام ذکر کا ځکه په داود علیه السلام باندې ډېر الزامونه لګېدلي او په تا خو لا دونه نه دي لګېدلي او دویم دا چې هغه داود علیه السلام چې د الله تعالی پیغمبر و نو الله تعالی د هغه نګراني کوله نو چې د هغه نه کله څه لغزش وشو هغه الله تعالی ته عاجزي وکړه نو بیا الله تعالی هغه ته معافي وکړه او هغه ته ډېر زیات څه ورکړه د مخکې نه وله ډېر زیات قوت ورکو اضافه وله په قوت کې وکړه او ذل ایدې
دلته بیا په دې خبره لږ غور کوئ. اید د ید جمع د ید قوت ته وایي. نو دا خلک وایي دا زمونږ دا ځینې ملګري رونه وایي چې په دې ید کې به ته څه نه کوې، په دې کې به تاویل نه کوې. نو ما وی ابراهیم علیه السلام ذل ایدو که ذل یدینو، اید خو د ید جمع ده لاسونو ته وایي. نو درې لاسونه یو که څلورو، دا خو جمع وه. نو ذل یدین ورته ولې نه وي؟ نو دلته پر دې څه ترجمه کوو؟ ذل اید چې د لاسونو مالک و. نو څو لاسونه یې ولکه د عامو خلکو خو دوه لاسونه وي. نو د داود علیه السلام څو لاسونه و؟ نو ته به وایې چې نه 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 لاسونه ترجمه مه کوه، لاس قوت ته وایي. نو مې همدغه چل دی که نه، خو چې زه درته وایم نو ته یې نه منې. په دې دلیل باندې تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ذل ایدې چې د قوتونو مالکو، د قوتونو مالکو. د داود علیه السلام جسمانی قوت دومره و چې نوجوانه لکو او د طالوت په لښکر کې روانو او یو کاڼی راواغسته او د جالوت دا سر یې پې ویشته او ویې پرړاو. نو نه ورسره غشي وي او نه ورسره توره وه او نه ورسره لینده وه او نه ورسره ډال. یو جوانو مخکې سورت بقره کې تیر شوي. وقتل داود جالوت، داود علیه السلام ولګېد او جالوت یې څه کړ؟ پسې ویشته، په کاڼي ویشته، په کاڼي وله سر چخني کړ. او آتاه الله الملک والحکمه، الله تعالی ول حکومت هم ورکو قوت. نو ذل ایدې د قوت مالکو، د جسمانی قوت مالکو چې په یو کاڼي سړی وجلی جالوت. او مجاهدو، جهاد د سیاسان کار خو نه دی چې هر سړی په ځان پسې خپې راکاږي نه پسې جهاد له لاړ شي، خو طاقت پکې. بیا دا ده چې په ده کې بل طاقت څه و، حکومت هم ورسره و، لوی حکومت ورسره و، د حکومت طاقت هم ورسره و. وشددنا ملکه وروسته وایي. او یوازې د حکومت طاقت ورسره نه و، اخلاقي قوت ورسره ډېر زیات و. دومره لوی حکومت ورسره و، بیا هم همیشه دپاره د خدای پاک تابعدار و. بیا هم انه اواب، لوی حکومت مالک و. او د دې حکومت د مالک کېدو باوجود اخلاقي قوت دومره و چې هغه ته ځان بنده ښکارېده، ځان به عاجزه و، الله تعالی طرف ته همیشه متوجه و. اواب، په هره معامله کې الله تعالی طرف ته راجع و. او دا طاقت مو د عبادت طاقت هم ډېر زیات و، د عبادت طاقت هم ډېر زیات و. یو ورځ به یې روژه نیوله او یو ورځ به یې کوجه وه. او د شپې به یې سلس ون تړ، یو سلس به عبادت کوه او دوه خپل آرام کو. شپه به 3 حصې تقسیم کړه، نو یوه شپه به یو حصه شپه به د عبادت کوه، مستقل نفلونه به یې کول، ذکرونه به یې کول. نو حکومت یې مضبوطو، په دې لحاظ سره مضبوطو. عقل او پوهه یې ډېره مضبوطه وه، لکه رسته قرآن وایي وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب. حکمت مې وله ورکړې او پوهه مې وله ډېره ورکړې وه او خبرې مې داسې ورکړې وې چې چا پروا به یې نه ساتله، پرېکړې خبرې به یې کولې. یو د خبرې ته ته رسېدو. ځینې سړی خبره ډېرې کوي خو د خبرې ته ته نه رسي چې دا خبره څه ده. نو تعویل الاحادیث دې ته وایي، تعلیم علم دغه ته وایي چې سړی د خبرې هغه اصل ته ته ورسي یا جوړوالي ته ورسي. دا څه خبره ده؟ نو ابراهیم علیه السلام کې دا داود علیه السلام کې دا قوت چې هغه به د خبرې هغه مغز ته رسېده. چا چې به خبره وکړه خبرې مغز ته به ورسېد فورا. بیا چې به خبره کوله نو خبره بالکل سپینه خبره وه، په ډاګه خبره وه، پرېکړې خبره وه. بیا په هغې کې داسې څه غونج منج به نه و چې چا به وایي چې یاره سیو وي، مونږ خو پوه نه شو دا سیو وي. داسې خبره به یې کوله چې خلک به پرې پوهېدو. نو فصاحت یې و، بلاغت یې و، جسمانی قوت یې و، روحاني قوت یې و، اخلاقي قوت یې و، علمي قوت یې و، او حکومت قوت یې و. نو ذل ایدې د ډېرو قوتونو مالک و. خو د دې ډېرو قوتونو باوجود انه اواب، الله تعالی طرف ته ډېر زیات متوجه و. انا سخرنا الجبال معه. نو دا به بیا سبا وایو ان شاء الله. واخر دعوانا الحمدلله ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.